چې کوم کس د الله تعالی د بندگانو سره نرمي والا معامله کوي، الله تعالی به هم د انسان سره د نرمي والا معامله کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته من یسر علی معسر یسر الله علیه فی الدنیا والآخرة، چې څوک په دنیا کې چا سره د نرمي والا معامله وکړي، الله تعالی به په دنیا او په آخرت کې د انسان سره د نرمي والا معامله کوي. حدیث مبارک کې دا خبره راځي، وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مخته امتو کې یو کس وو، بیا د عادت وو چې کله به هم د چانه یو شی اخیسته یا په چا باندې یو شی خرڅاوه، بیا به چې کله د چانه شی اخیسته بیا به دا ورته چې دا شی په څو ده، دا په دومره ده، دا به صرف یو ورته ویل چې په دې کې لږ ماته څه نرمي وکړه، لږ گنجایش راته وکړه. بار به خبره نه ورته کوله، جګړه به نه ورسره کوله، باس مباحثه به نه ورسره کوله، صرف په یو ورته ویل. هغه که چېرته کمی ورته وکړه خو صحیح ده، که کمی نه وکړه بس د پیسې ورکړه هغه شی به واخیسته. داسې چې کله به د په بل چا باندې شی خرڅاوه، بیا بل کس ورته وویل چې حضرت څه نرمي راته وکړه، کوم گنجایش وي. بیا به د سوچ وکړو چې په دغه شي کې ماته 100 روپۍ ګټه ده، خو زه که نرمي ورسره وکړم ماته 50 روپۍ ګټه دا هم کافي ده، خو زه د دغه انسان سره نرمي کوم، نو د به هغه 50 روپۍ ګټه راواخیستله، د انسان لپاره به نرمي وکړله، هغه شی به په ده باندې خرڅ کړو. یا داسې قرضه کې هم د په چا باندې د قرضه وه، هغې د قرضې ادایګي وخت راغی خو هغه تنګ دسته غریب ده، هغه سره پیسې نشته، تا هغه دپاره اسانتیا پیدا کړله، چلو پیسې اوس مه راکوه چې کله هم الله تعالی تا ته توفیق درکړي بس بیا د ما قرضه ادا کړه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه انسان به صرف یو وارې لا دوه وارې ورته ویل، جګړه به چا سره نه کولې، باس مباحثه به چا سره نه کوله، چې کله دغه په آخرت کې د الله تعالی په حضور کې د پیشي وسوله، الله تعالی ورته فرمایل چې د بنده د ما د بندگانو سره د نرمي والا معامله کوله، دغه وجه نه زه نن د سره د نرمي والا معامله کوم. هر انسان ته پکار ده چې د خپل مسلمان ورور سره د نرمي والا معامله کوه، که په هر شي کې وي، که په هر معامله کې وي، که په هر کاروبار کې وي، که په لین دین کې وي، که په معاملات کې وي، که په هر طریقه کې د سره نرمي وکړي، الله تعالی به د تا سره د نرمي والا معامله کوي. نو ګورئ الله فرمایي چې دغه انسان د ما د بندگانو سره د نرمي والا معامله کړې ده، لہذا زه په ده باندې د نرمي کولو زیات حقدار یم. نو دا هم مونږ تاسو ته یو غټ پیغام ده چې مونږ تاسو د هر انسان سره د نرمي والا معامله کوو، نو به انشاءالله الله تعالی د مونږ سره هم د نرمي والا معامله کوي.